ملګرو یو باباجي د یو لار په غاړه باندې مسله غوړولې وي او په هغې مسله باندې هغوی مونځ کوي، عبادت کوي، نفلونه کوي، تلاوت کوي او ورسره تسبیح هم وي، په هغې باندې ذکر اذکار کوي. چې کوم کسان تېرېږي باباجي نه تپوس کوي چې باباجي حال احوال څه دي، حالت واقعیت څه دي، دلته څه کوئ؟ باباجي ورته وایي چې زه دلته کې ناست یم، زه خدای خوشحاله یم، زه الله خوشحاله یم. نو خلک ورته وایي باباجي تاسو ته به پته څنګه لګي چې الله تاسو نه رضا شو؟ باباجي ورته وایي چې الله تعالی په هر شیز باندې قادر دی. نو هغه مصلی مخې ته یو اوچ ډکی، یو اوچ بوټی ښخ کړی وي او و چې کله دا بوټی شین شو نو زه به پوه شم چې زما رب، زما الله تعالی هغه مانه خوشحاله شو. وخت تېرېږي، دغه شان خلک ځي راځي باباجي نه تپوسونه کوي، باباجي ورته هم دغه شان وي. خو باباجي نور هر څه نه ځان بېغوره کړی وي، ځان یې په هر څه باندې راغرضه کړی وي او صرف دغه یو میشن چې دا ډکی به زه شین کوم، زه به تلاوت کوم، زه به ذکر کوم، زه به عبادت کوم، چې دا ډکی شین شي هله به زه دې ځینه پاسم. دغه شان خلک راځي تپوسونه ترې کوي. یو ورځ یو ځوان په دغې لار باندې تېرېږي. ځوان ته تپوس وکړي چې باباجي څنګه چل دی، دا څه لوبه روانه ده؟ باباجي ورته وایي دغه شان زه الله خوشحاله. ځوان وایي چې سبا زه هم بوډا شم، وخت مې تېر شي، زه به بیا څه خدای خوشحاله یم، راځه چې زه نن دا کار وکړم، مسله راوړم او خدای خوشحاله کړم. هغه کور ته لاړ شي، یو مسله راوړي، تسبیح راوړي، هغه هم باباجي سره مخې ته مسله واچوي او مسلې مخې ته یو ډکی چې دی هغه ښخ کړي. هغه ځوان هم عبادت شروع کړي، تلاوت شروع کړي، ذکر اذکار شروع کړي او هغه هم دا سوچي چې کله دا ډکی شین شي زه هم هله کور ته ځم. دواړه ناست وي، عبادت، ذکر اذکار، تلاوت هغه روان وي، وخت تېرېږي. یو ورځ یو ضعیفه زنانه په دغې لار باندې تېرېږي. ضعیفه زنانه سره یې په سر باندې یو ټوکرې وي، هغې کې څه سبزي وغیره، څه الوګان ټماټر وغیره وي. نو هغه ضعیفه زنانه درز وخوري، هغه ټوکرې او سبزي ته هغه تڼې ونې لاړ شي چې باباجي هغوی ته خیال شي او بیا هغې اوچ ډکي ته خیال شي، نو ډکی خو شین شوی نه دی، زه نه پاسم. چې ځوان ورته خیال شي زنانه ته، ځوان واپس ډکي ته نه کتلي وي، ځوان ورمنډه کړي وي. ځوان ورمنډه کړي، هغه زنانه له هغه سبزي هر څه راټول کړي، ټوکرې کې وله واچوي، ټوکرې وله په سر کېږدي. هغه زنانه ورته ډېرې دعاګانې وکړي. چې ځوان واپس خپلې مسلې ته راشي، په مسله باندې کښېني، ډکي ته یې خیال شي ډکی شین شوي وي. ملګرو هغه ځوان چې په مسله کښېني، ډکي ته یې خیال شي هغه ډکی شین شوي وي. ملګرو یقینا د دې کیسې په دې پیغام او په مقصد خو به تاسو پوه شوي وي. مقصد یې هم دا دی چې په خدمت باندې خدای ملاویږي. هغه اردو کې یو شعر هم دی، وایي لوگ وہی جہاں میں اچھے ہے، لوگ وہی جہاں میں اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے. خلک هغه دي، بهترین خلک هغه دي چې هغه د بل انسان په کار راشي. خلک خو ډېر زیات دي، خو بهترین او ښه هغه دي د بل په کار راشي. که موږ وګورو په ځناور او انسان کې مین فرق هم دا دی چې ځان دپاره ژوند هغه یو ځناور هم تېروي، خو انسان به د بل انسان احساس لري، هغه به د بل انسان په خیر ښېګړه باندې راځي. الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د انسانیت خدمت وکړو.